پاکستان صدر ریپلوي د سپریم کورټ د جج جسټس قاضي پایسا د چیف جسټس جوړېدو منځوري ورکړې ده. نوموړی به د 18 سپتمبر 2023 څخه د اوسني چیف جسټس عمر تابندیان له ریټایر کېدو وروسته چیف جسټس وي. د پاکستان د صدر په ټویټر اکاونټ ویل شوی چې موجوده چیف جسټس عمر تابندیان د آرټیکل 1 کمتیا لاندې په 14 سپتمبر 2023 ریټایر کېږي. صدر د نوي چیف جسټس تعیناتي د آئین د آرټیکل 115 لاندې کړی ده او ویل شوی چې صدر به د چیف جسټس پایسا نه په 18 سپتمبر 2023 سوګند اخلي. جسټس پایسا په کال 2009 کې د بلوچستان های کورټ چیف جسټس ټاکل شوی وو او په کال 2014 کې د سپریم کورټ جج جوړ شوی وو. د ریپورټونو تر مخه نوموړی په بلوچستان های کورټ، مرکزی شرعي عدالت او سپریم کورټ کې نږدې 20 کاله وکیل پاتې شوی دی او په ډیرو قضیو کې های کورټ او سپریم کورټ عدالتونو د هغه نه مرستې خوم غوښتي دي. د جسټس قاضي پایسا پلارنۍ سیمه د بلوچستان صوبې پښتون میشته علاقه په هند ده، خو هغه په 28 اکتوبر 1961 کې په کوټه ښار کې زیږېدلی. ابتدایي زده کړې په کوټه کې کړي او د نورو زده کړو لپاره کراچۍ ته تللی او د قانون زده کړې په لندن کې کړي دي. نوموړي په ګڼ شمېر قضیو کې د یاد قاضي په توګه بلل شوی او د عدالت کمیشنونو مشري یې کړې ده. نوموړي د کال 2014 د اګست په 8 د بلوچستان صوبې د سرخار کوټې په سیول روغتون کې د ځانمرګي برید د پیښې د پلټنیز عدالتي کمیشن مشري کړې وه. په یاده پیښه کې 2 تنه وژل شوي او د 100 نه زیات ژوبل شوي. په وژل شوو کې زیات وکیلانو. د پیښې ذمہواري اول تحریک طالبان پاکستان او بیا داعش ډلې منلې وه، خو د جمعیت الحرار په نامه تحریک طالبان پاکستان څخه جلا شوي هم د پیښې ذمہواري منلې وه. د یادې پیښې د پلټنو عدالتي کمیشن مشر جسټس قاضي پایسا د کمیشن په ریپورت کې ویل شوی چې حکومت او د امنیت خوندي ساتلو ادارو استخباراتي ادارو د خپل ذمہوارو په سمه توګه د نه ترسره کولو لامل داسې پیښې کیږي او د کمیشن په ریپورت کې ترهګرو ډلو په ضد تش په نامه د عملیاتو په ځای په حقیقي توګه د عملی ګامونو اخیستلو ویل شوی. د کمیشن په ریپورت کې ویل شوی چې په سیول روغتون کې د امنیت خوندي ساتلو سم بندوبست نه و. د پیښې په وخت په روغتون کې د طبي سہولتونو د نشوالي له کبله هم زیات ځاني زیان شوی وو. علب خان شیرپور، دلبر نیوز 400.